أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 7 اور 8 مطالعہ مشکو. اللہ تعالیٰ فرمائی وهو الذی هغه الله دا هغه رب دا خلق السماوات والارض چې هغه د اسمانونو او د ځمکه پیدا کړي دي په 6 ایام شپې ورځو کې. دې باندې مخکې موږ غږېدلي وو ځکه چې مخکې هم دا الفاظ رغلي دي چې د شپې ورځو آیا دغه مطلب ده چې د کمې ورځې موږ یا د موږ پیژنو د هفتې په شکل باندې یا شپږ طبقات مقصد ده. خو د دې مطلب دا ده چې یو شپږو درجو یا د شپږو سټیپونو کې یا شپږو ورځې کې کېدلی شي الله یې چې دا ما پیدا کړي دي. د دې ترتیب مې جوړ کړی ده. وکان عرشو علی الماء، او د الله عرش چې ده دې نه مخکې په اوبو باندې و. د دې هم څه داسې خاص اندازه نه لګي، خو که جدید کم ساینس او د تاریخ کم شواهد دي هغې په بنیاد باندې ساینس چې کم تجربات کړي دي او هغې چې کم شی یو رایستلی د هغې مختصر خلاصه دا ده چې دغه ځمکه چې دا اول یو سخته غوندې وه، بیا وګرمه وه، بیا دا قدرتي طور باندې دا ټنډه شلله، بیا هغې ټنډه ځمکې نه مختلف بخارات کومې ته موږ بړاس یایو هغه اوچت شو، خو اصل کې هغه ګیسونه و دی کې یو ګیس و او هغو ګیسونو کې هایدروجن او اکسیجن ګیس و هغه دی نه اوچت شو د هغې ملوټ نه نن چې کومه کلیه د H2O د اوبو والا د هغې په بنیاد باندې ساینس دا تحقیقات کړی چې هغې نه بخارات چې اوچت شو هغه ملاو شو خپله کې هغې نه اوبه جوړې شي او دغه اوبه په د پوره ځمکې کې پیلاو شي. د هغې په بنیاد باندې دغه ځمکه یو طرف ته یخه شه، بل طرف ته دا نرمه شه او بل طرف ته د خپلې نرمۍ وجې نه دا ځای په ځای چېرته کې کېنسته چېرته کې اوچته شه. هغه ناستې او د اوچتوالي په بنیاد باندې دې کې د غرونو د سمندر او د سیند دا شیونه چې دي دا وجود کې راغللو. کله چې دا وجود کې راغللو نو دې ذریعې سره بیا مختلفه آب و هوا پیدا شه، بیا دې کې حیوان پیدا شو، سای والا کم شیونه چې دی هغه دې کې پیدا شي، هغې کې انسان هم ده. دغسې دغه تمامه دنیا چې ده د وجود کې راغه. دلته الله تعالی غالبا چې د هغې دا مختصر غوندې انداز کوي چې د الله عرش چې و هغه په اوبو باندې و. بیا هغه د بعد کله چې دغه انسان وجود کې راغللو او دغه انسان ته اوس الله تعالی فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا. بیا تاسو کې ما دا کتل غوښتلو دا ځکه تاسو چې زه د تاسو ازمیښت وکړم، لیبلوکم زه تاسو چک کړم، امتحان مو واخلم
چې تاسو کې څوک بهتر عمل کوونه والا ده تاسو کې څوک بهتر عمل کوونه والا ده یعنی د دې مقصد دا ده چې الله یې چې د ځمکه ما پیدا کا د اسمانونو مو پیدا کو به دې کې مدا تمام وسایل او تمام شیونه پیدا کو به مدا دې پره د ځمکه او اسمانونو او دې کې چې څومره شیونه دي هغه مو مسخر کو او به دې کې مو انسان پیدا کو انسان دې پره مو هغه تمام شیونه مسخر کو یعنی تمام شیونه چې څومره دي دا د انسان په دسترس کې دي د انسان په اتباع کې دي او دغه انسان ته مو ډېر لوی اختیارات ورکو او د باندې مو د خپل د خلافت ذمہ داری واچوله د ته مو اخلاقی ذمہ داری په واچوله دغه خلافت ذمہ داری او د اخلاقی ذمہ داری په بنیاد باندې دغه انسان ته ما ډېر ازادي ورکا اختیارات مو ورکو مرزي مو ورکا کومه ته چې موږ مرزي یو ډېر وسایل مو ورته ورکو او د تمام وسایلو باندې د دسترس شو د قبول ور باندې دا دغه تمام وسایل استعمالي خود باندې ما یو خپل خلافت ذمہ داری چولی دا او اخلاقی ذمہ داری مو چولی چې دا تمام شیونه چې د څومره وسایل ته ملاو شو څومره اختیارات ته ملاو شو څومره مرزي او اختیار ته یعنی اختیار ملاو دا ته د هغه اخلاقی ذمہ داری په ما تحت استعمالي یا غلط استعمالي دا هغه شاید چې دلته ذکر ده چې دغه انسان ته د قوت ته دا طاقت حاصل ده چې د تمام شیونو به ته مختلف ایجادات کوي مگر آیا دغه ایجاداتو په بنیاد باندې بو ته دنیا ته امن ورکوي سکون به ورکوي یا به بدامني ورکوي لکه نن چا سره پاور راغلی هغه لګیا د بچي مړی ښځې مړی هغه انسانان مړی او بې دریغه مړی او سره درد ورته نشته سره احساس ورته نشته دا هغه شاید چې الله تعالی چې لیبلوکم ایکم احسن عملا چې زه تاسو ګورم چې تاسو کې بهترین عمل کوونې والا څوک ده دا هغه شاید ولا ان قلت خو په داسې موقع کې ای نبی صلی الله علیه وسلم که چیرې ته دی ته وایي ته دی ته یایي انکم مبعوثون من بعد الموت چې تاسو به بعد موت نه ژوندي کیږئ یعنی دا هغه شاید چې انسان قبول کی شي موت چې ده موت او د موت بعد حساب دا هغه فکر دا هغه نظریه ده چې انسان حدودو کې سدي کم ځکه چې دا احساس ختم شو به دغه شکل دغه ده چې یو بم وګرځي هغه کې 170 بچي چې دغه قتل شي هغه ختم شي دا ډېر فخر سره یي چې ما دمره تبعی وکړله او زنور ته تیار یم دا هغه نظریه ده هغه فکر ده چې دنه وته ده چې ردی دی به زه جواب ورکوم د دې به مانه پوښتنه کیږي او دلته الله تعالی هغه شای پیش کوي چې تاسو به زه چې کوم چې دغه امتحان کې تاسو پوره کیږي که نه پوره کیږي د اختیارات ما در کړي دي دا حد ما در کړی ده د ازادي ما در کړي ده او د وسایلو ما در کړي دي خو د موسی علیه السلام الفاظ چې ای یا ربا دغه فرعون ته چې د تا دومره او د سردارانو ته دومره اختیارات ورکړي د مال دولت ته ورکړی دا د دې دپاره ورکړی چې دا به ظلم کوي دا یو سوال و د موسی علیه السلام داسې نه وه چې نه وپوهي پوه سوال و یو حیرانګي وه او بعضې ټیم کې هر انسان ته دا حیرانګي راشي چې ای ربه چې د دومره قوت ته ورکړی دومره طاقت ته ورکړی نو دا دې دپاره ده چې دا به د انسانیت تبعي کوي دا به یو خلکو باندې خپله هغه دغه الفاظ چې دي چې ددګیري به کوي بدمشي به کوي دا دې دپاره دی الله یې چې دا خو هغه امتحان ده که نه دغې ته دنیا یایي دا د ما دنیا ده دا د ما امتحان ده چې زه یو طرف ته یو ته دولت ورکا وروستو آیات کې تیر شوي دي که یو ته دولت ورکا هغه زه ازمویم په دولت کې بل ته غربت ورکا په غربت کې ازمویم او به یو ته دولت ورکوم هغه دولت کې صحیح استعمالي بهتر استعمالي په صحیح کار استعمالي بل ته دولت ورکا هغه غلط استعمالي زه دواړه ازمیش کوم ته خو دې ما ازمیش ته نم دغه خو دې دپاره ما د دنیا جوړه کړې ده دې دپاره مې انسان تخلیق کړی ده او دې دپاره د انسان ته ما ازادي ورکړي د اختیارات ورکړي ها ما ته پته ده چې کوم انسان به غلط سي او کوم انسان به ټیک سي مګر زه د لاس نه وسرم ویلي چې که د لاس وسر کې به خو مقصد ختم شو امتحان ختم شو
کپل پرچا لیک شي ټولو ته وشي چې دا سوالونه به تاسو نه کېږي نو پوره کال محنت به څوک کوي بیا خو هغه ته پته ده چې ماته به دا سوالونه کېږي او سوالونو پرچا به میلاو شي او د هغې جوابات به هم میلاو شي زه به تلاش کړم بس پاس بشم پوره کال امتحان بیا هغه پرچا خفیه ولې ساتلی شي دغه مقصد د دې دنیا چې دغه دنیا کې الله یایي چې ما هغه پرچا خو خفیه ساتلی ده د دې پاره مو ستلی لیبلوکم ایکم احسن عملا چې تاسو کې څوک بهتر عمل کوي او دا پرچا به کله کولیږي ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دې ته وایي چې مرګ دی بعد دی زندګۍ دی بعد به تاسو دوباره اوچتېږئ مرګ چې رځي مرګ به نه خو چا انکار نه کولو هغه ټیم نو لهذا مرګ خو به رسي خو مرګ دی بعد به تاسو به دوباره اوچتېږئ دا هغه خبره وه چې هغې انکار کولو دی نه دوباره به څنګه اوچتېږو قرآن ځای په دی چې هره پهله مو چې اوچت کړي هغه ګران کار وکړه چې بیا اوچتون ګران کار ده هغه یو خپل ځای ده لهذا فرمایي چې کله چې ته دی ته دا خبره وکړې لیقولن الذین کفروا او چا چې حق نه انکار کړی دغه دعوت نه انکار کړی د ویلي چې د دعوت بنیادی اقرار بنیادی نکتې باندې چې کوم اقرار دغه خو دغه ده چې پهله خبره به دا تسلیموي چې ته به دې زندګۍ د بعد آخرت کې اوچتېږي او د آخرت دې دپاره ده چې د تا حساب کتاب وکېږي دا هغه خبره ده چې دا بنیادی نکته ده کله چې دا کمزوري شي تمام عمل لاړلو لکه خو داسې نه ده چې عیسیان الله نه مني یهودا نه مني عیسیان الله مني مګر خپلې عقیدې سره دا شی ملوټ کړی چې موږ دنیا کې چې څنګه و موږ ته ازادي ده او موږ نه حساب کتاب نشته ده څوک چې عیسی علیه السلام خلاص کړی خلاصوي مو څوک چې خضر علیه السلام به خلاصوي موسی علیه السلام به خلاصوي څوک چې موږ چونکې پیغمبرانو اولاد یو نو دې وجې نه موږ نه پوښتنه نشته ده څوک چې جنت موږ دپاره جوړ ده موږ خو به ډایرکټ جنت ته ځو څوک د دنیا موږ دپاره جوړه ده دنیا باندې به قوت موږ حاصلو دا هغه تصور ده دا هغه فکر ده چې د هغې زندګۍ د هغې په ذهنونو کې جوړ ده او د دغه بنیاد باندې هغې دنیا تبه کوي مګر خپله دنیا بدمشي برقرار ساتي ویلي چې طاقت راغلی لاس ته ورته الله تعالی لاس کې طاقت ورکړی مګر داسې نه ده الله یایي چې د ما مدد هم رسي لکه د امریکې یو پایلټ بیان په یوټیوب کې ګرځي اور مختلفو ځایونو کې هغه انټرویو کېږي چې هرڅه چې د ایران هوا ته لاړله یو مختلف مخلوق ما په هغې هوا کې لیدلی ده او ټول ورته یي چې ته لیونی تا دماغ خراب دي لهذا دا خبره نن چلیږي نو لهذا دا یو بل موضوع ده الذین کفروا چا چې کفر اختیار کړی هغه دا یایي ان هذا الا سحر مبین چې دا خو کلاو جادو ده دا خو جادو ده جادوګرو خبرې کوي یعنی جادو داسې کوي ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده دا لای چې کچری زدینا عذاب یو خاص ټایم دپاره مؤخر کوم وساره کوم لیقولن ما يحبسه نو دی بیا یایي چې د عذاب د ویلې وسر کړی ویلې نه رسي ته خو بار بار موږ ته یایي ویلې نه رسي د عذاب ویلې نه رسي نو الله ورستو طرف ته خبره کړي چې اصل شاید داسې دی تاسو امتحان ده او د تاسو یو خاص مدت ده چې هغه ما وخت نه لیکلی ده زه هغې خبرې خلاف ورزي نه کوم ورنه ما دپاره خو هېڅ مشکل نه ده کن فیکون څه خو هر نه منا کار ده ولیقولون ما یحبسو نو د یایي چې ویلې څه بله ده چې تا ویسر کړی الله خبردار یوم یأتیهم لیس مصروفا کله هم چې هغه ریز راشي د عذاب والا لیس مصروفا عنهم نو هغه